عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما عزتمندو مشرانو کشرانو مالشی کوم موضوع کړی شوی دا نو هغه د علم د قرآن لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې قرآن کریم ډېر د خیر او د برکت کتاب دی او الله رب العالمین په آخري پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رالیږلی دی. نو دغه شان په دې باندې ځان پوهه کول او عمل کول هم ضروري دي. ځکه نبي فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غوره ستاسو نه هغه کس دی چې قرآن زده کوي او بیا یې بل ته ښایي. دارنګ بل حدیث کې راځي نبی فرمایي کن عالما او متعلما او خادمهما ولا تكن رابعا فتهلك. یا عالم د قرآن شاه خودونکې د قرآن شاه یا تعلیم د قرآن شاه زده کوونکې د قرآن شاه څلورم مه جوړېږه یا د دې دواړو خدمتګار شه څلورم مه جوړېږه کنې هلاک بشي. نو دغه شانتې په دې باندې ځان پوه کول هم ضروري دي. څلورم مه جوړېږي کنې هلاک بشي. دغه شانتې فرمایي نو زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو علم یو رڼا ده چې چا سره ده چې چا سره نه وي نو هغه جاهل دی او ناپوهه دی هغه حیران او پریشان دی د ژوند د اصولو نه دی خبر. ځکه رڼا ورسره نشته. ځکه وایي العلم نور والجهالة ظلمة لا يستوي الظلمات ولا الانوار. علم رڼا ده او جهالت ناپوهي ده. نو دغه تیاره ده او رڼا او تیاره چرې برابرېدلی نشي. دارنګې بل حدیث کې راځي العلم فریضة على كل مسلم. علم په هر مسلمان باندې فرض دی که هغه نارینه وي او که زنانه وي. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ورکی پوهه د قرآن چاله رشي وغواړي او چاله شي ورکله پوهه قرآن پوهه د قرآن تحقیق سره یې ورکړو دله خیر ډېر خیر څه ته ووي قرآن ته یې وي. یعنې قرآن ډېر د خیر او د برکت کتاب دی. دلته الله رب العالمین فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورته ووایه پیغمبره چې په فضل الله او په رحمت الله چې دا قرآن دی نو پکار ده چې خوشحاله شي په دې باندې مؤمنان. دا غوره دي د هغې څه نه چې دوی جمع کوي. یعنې د قرآن علم د دنیا او ما فیها نه بدتر دی. نو موږ ټولو له پکار دي چې قرآن زده کړو او په خپله هم نورو ته وښایو او نورو خلکو ته یې وښایو. ځکه په دې مسافرۍ کې الله تاسو له دومره دغه درکړلی علما درکړلي په خپله ژبه کې پښتو ژبه کې تاسو ته دومره په اسانتیا باندې میلاویږي. او دا خبره کمزوري ده چې بعض خلک وایي کار او علم نه کیږي. کار او علم ولې نه کیږي؟ ځکه کنه الله رب العالمین فرمای رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. الله وی په سړو کې سړی دي. په سړو کې سړی کوم ته وي چې په سړو کې سړی دي هغه الله رب العالمین وی هغه خپل تجارت هم کوي او خپل ذکر اسکار هم کوي الله نه پریږدي. نو دغه شان د الله په مخ کې بیا زموږ سره د قیامت په ورځ هېڅ عذر هم نشته. علما فرمایي که د خالد بن ولید په شانتې عذر رسره بیا صحیح ده. ځکه چې هغه یو ورځ قرآن نه واخیستو او په جړا شو. قرآن ته په جړا شوي یا قرآن وي زه ستا نه جهاد مشغوله کړی یم وي تا ته نه یم وزګار شوی. نو دغه شان علما وایي که خالد بن ولید په شانتې عذر رسره د قیامت په ورځ جو صحیح ده. نو موږ به د الله په مخ کې څه وایو چې دنیا او بچو او ښځې مشغوله کړي دا د الله په مخ کې دا دغه نه چلیږي.
نو موږ ټول له پکار د قرآن په خپل مز د کو نور خلکو ته مخایو الله دې ما او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين